څنګه چې خبره مارته وکړه چې دیتا لیلۃ الرحمه رحمت والا شپه ویل کېږي، د هغې متعلق ورته حدیث یاده او دا حدیث چې دی صاحبانو امام بیهقي چې په 1400 ثقه او مضبوط چې کوم محدثین دي 13 په هغې کې یو د روشن د ستارې غوندې نوم امام بیهقي رحمت الله تعالی علیه نوم دی. دا ډېر لوی محدث دی او د ډېر کتابونه دی. یو کتاب یې دی شعب الایمان د احادیثو مجموعه ده، په هغې کې امام بیهقي په شعب الایمان کې دا حدیث مبارک روایت کړی دی، ځکه ورته لیلۃ الرحمه دغې شپې ته یي. او حدیث داسې دی، عائشه مبارکه فرمایي رضی الله تعالی عنها وعلیه السلام چې زما سره حضور صلی الله علیه و آله وسلم ما سره شپه وه او د شپې په داسې نصف د شپې چې شو نو زما چې هغه د حضور علیه الصلاة والسلام هغه طرف وکړه چې کوم طرف کې ما سره آرام فرماو نو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک په بستره کې نه موجود. دماغ خپل لاس وغیره وواهه چې یاره حضور مبارک خو نشته. دا مبارک فرمایي چې ما په زړه کې دا راله چې کیدی شي ځکه حضور مبارک باندې دې خبرې پابندي نه وه چې هر کله هرې بیبي له هر څومره ټایم ته هغه ته د خدای پاک جل جلاله د طرف نه په قرآن کې اجازه ده ترجي من تشاء منهن وتؤوي الیک من تشاء. یا رسول الله مبارک دغه پابندي په تا باندې نشته، په امت باندې شته. ستا خوښه ده چې کومې بیبي له کله ځې او څومره ځې تا باندې هېڅ پابندي نشته. یا رسول خو بیا هم حضور علیه الصلاة والسلام مبارک یو شپه انصاف نه کار اخیستی دی. خدا مبارک فرمایي چې ما په زړه کې رالی چې کېدی شي بلې بیبي له تلئ که چې بهر راووتمه رالمه ګورمه نو جنت البقیع کې به پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ولید. بقیع غرقد په هغې کې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مدفون دي. اوسه پورې خو لس زره تاریخ لیکلي دي په هغه زمانه کې چې هر څومره په منځ کې پیغمبر علیه السلام ولاړ دی په جنت البقیع کې او دغه خلکو لپاره استغفار غواړي. لکه په دغه شپه باندې اکثر خلک ادیرول او قبرول ځي او هلته دعاګانې غواړي. بالکل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته لرې په دې کې څه خبره نشته. خپل یارانو له والدینو له ورونو له څوک داسې اقربه رشته داران د چا وفات دي تللی شي نبي علیه السلام استغفار غواړي خدای ویې بخښي چې الله ټولو درجات بلند کړي. داسې دعا مبارکه فرمایي چې بس ما چې نبي علیه السلام په جنت البقیع کې ولید نو زه تر راواپس شوم بیرته چې پرې داسې په دعا کې خلل واقع کوي. هوښیار خلکو وایي چې واپس چې کله راغی ما ته ویې چې ولې عایشې مبارکې ولې ما پسې رالې چې کوم ګمان و هغه راته رسول الله بیان کړ چې ولې ستا دا ګمان و چې زه به بلې بیبي له تللی یم الله او د هغې رسول به په تا باندې ظلم وکړه یا به راباندې زیاتی وکړه یا به تا کټ پرېږدي. نو داسې څه خبره ما ورته ټوله کیسه وکړه چې آپ داسې خبره ما زړه کې راغلې وه چې تاسو به بل چېرته تلي په جنت البقیع کې مو ولیده استغفار مو غوښته بېرته را واپس شومه. وایي چې بیا راته نبي علیه السلام وفرمیل عایشې مبارکې تا ته پته ده چې نن کومه شپه ده؟ وایي چې ما ورته وفرمیل یا رسول الله کومه شپه ده چې اوس جبریل علیه الصلاة والسلام راغلی یو او ما ته وفرمیل یا رسول الله نن نصف شعبان دی، لیلة البراءت ده، لیلة المبارکه ده، لیلة السکره، لیلة الرحمه چې په هغې کې نزول د رحمت شي هغه شپه ده. او ما ته ویلي چې ادرګه لاړ شه زه راوچت شومه استغفار ما په جنت البقیع کې وغوښته او د هغې نه بعد یې راته وویلي چې ای عایشې مبارکې تا ته پته ده په عربو کې یو قبیله ده هغې ته ویل کېږي بنو کلب په نوم باندې ګډې بیزې د هغوی ډېرې زیاتې وې. په یو روایت باندې هغوی سره 20,000 یا په یو روایت باندې 30,000 ګډې بیزې هغوی سره وې. دا ډېر زیاتې ګډې بیزې وي. نو بنو کلب ګډې بیزې زیاتې وي بیا په هغې باندې ویښته او وړی دا څومره زیاتي. نو ما ته وفرمیل عایشه مبارکه فرمایي چې ای عایشې مبارکې دا لیلة النصف من شعبان ده شب براءت ده او تا ته پته ده چې په دغې شپه باندې خدای پاک جل جلاله د بنو کلب د ګډو بیزو په شا باندې چې څومره وړی او ویښته دي د هغې نه زیات خلک زما په امت کې په دغه شپه باندې رب العزت بخي او بخښنه مغفرت ورته کړه. که څوک مړي هغه هم بخي او که څوک ژوندي هغه هم بخي. د بنو کلب یو حدیث کې داسې راغلي
د بنو کلب د ګډو بيزو په شا باندې د ویختو برابر. یو په حدیث کې نبی رسول الله فرمایي دا هغه نم زیات د الله جل جلاله پر رحم باندې اعتماد دی، دا هغه نم زیات. نو دا خو په کروڑاو ویخته جوړیږي د شلو زرو دیشو زرو ګډو بيزو وړي او دا ویخته خدای پاک جل جلاله په دغه شپه باندې او بیا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په نفل باندې ودرېده. پته لګي که 2 رکعاته نفل دي او که شل دي پیغمبر علیہ السلام په دې شپه باندې کړي دي. نو مستحب عمل دی که څوک نفل وکړه او بیا چې چې خسته قیام یې وکړه او د خسته قیام نه پس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سجده وکړه. او سجده یې څومره وکړه؟ عائشہ مبارکه فرمایي چې په دغه شپه باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دومره اوږده سجده وکړه چې زور تناسته ما چې ما دا په زړه کې وي چې حضور مبارک نه روح وواته، حضور مبارک وفات شو که دومره اوږده چې بیا راغلم او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام قدمونه مې ټچ کړه، چې کوم د سجدې په حالت کې د قدمونو شاله هغه مې ټچ کړه، لږ غوندې حرکت احساس راته وشو چې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک حیات ته ژوندی دی. دومره اوږده سجده په نفلو کې پیغمبر علیه السلام په دغه شپه باندې رب العزت ته هغه لګولې ده. او که یې خبره ورته وکړم صاحبانو خبر باندې ولګي چې دا یاد لره ګوره که دغه اوږده سجده یې لګولې ده د الله په ذات قسم چې ځان دپارې نه ده لګولې، خپل امت دپارې لګولې، خپل امت دپارې لګولې. زما دا امت خدای وبخې د دوی د ګناهونو هغه بوج چې د غر په مثل ما او ستا ګناهونه دي، خدای دا یې هلکه کړې، خدای دا یې ختم کړې. دا یم زما او ستا لپاره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو چې اولین او آخرین د ټولو مخلوقاتو خدای پاک امام